امام احمد بن حنبل رحم الله په زمانه کې یو مسله راپورته شوه چې آیا دا قرآن حادث دی او قدیم دی، دا یو د علماو مسله ده، یو کلام نفسي دی، یو کلام لفظي دی، یو حادث دی، یو قدیم دی، بهر دا د علماو بحث دی چې کلام الله حادث دی او قدیم دی. نو په دې باندې علماو بحث شروع کړو، مناظرې شروع شوې. امام احمد بن حنبل رحم الله فتوا ورکړه وی قرآن چې دی دا قدیم دی. دا څه دی؟ قدیم دی. ځکه قرآن دا د الله خبرې دي، څنګه چې ذات د باري تعالی قدیم دی داسې صفات د باري تعالی قدیم دی. دا پته امام محمد رحم الله ورکړه. بادشاہ ته شکایت وشو چې دا سړی خلاف جوړي دی، اختلاف جوړي. دا خبره جوړه شوه. بادشاہ ورته د خپل مسله واپس واخله، ما ته په ملک انتشار جوړي. امام احمد بن حنبل رحم الله فرمایي نشم ناوسته، زما خپل مسله نه ده، مسله د شریعت ده، د شریعت مسله ته څنګه واپس واخله. ما خبره کوي کنه کوي. بادشاہ ورته بیا زما سزا ته ځان ټینګه. وی صحیح ده. د یو ورځې اعلان وشو، وی تمام خلک دغه ورځې ته راټول شي، امام احمد بن حنبل ته سزا میلاویږي. غیر چاپیر یو میدان دی، خلک ډک دی، د امام احمد بن حنبل رحم الله په سونو شاګردان دي او غیر چاپیر ونه. امام احمد بن حنبل رحم الله میدان منځ کې ودرول شو. بادشاہ خپل جلادان روغتل، ما ته داسې جلاد پکار دی پتا سو کې چې طاقتور هم وي او بې ترسه هم وي. طاقتور هم وي، گزار هم سخور کوي او په زړه کې ترس هم راځي. څوک دي درته کوي؟ یو جلاد ورته وویل دا کار زه کولی شم، زړه کې مې ترس هم نشته او گزار هم سخور. امام احمد بن حنبل رحم الله ودرولی شو، د کوړو گزارونه پې شروع شو. تاریخ لیکي وایي چې د امام احمد بن حنبل رحم الله په بدن باندې به کوړه ولګېده، کنه کمیس په وشلېده او دا سرمن به په منځ داسې یو خبت باندې وبشکېده، داسې گزار به یې ورکاو. امام احمد بن حنبل رحم الله په بدن باندې کمیس پاتې نه شو، تار شو. بادشاہ ورته صبر جلاد دی. امام احمد بن حنبل رحم الله ته فرمایي بادشاہ وایي څنګه د خپلې خبرې نه واپس کېږي که نه واپس کېږي؟ امام احمد بن حنبل رحم الله ورته فرمایي که زما شخصي مسله وي ما به واپس اخیستې وه، خو مسله د دین ده، مسله د څه شي ده؟ بدلون پکې نشم کولی. بادشاہ جلاد ته وویل وی دا کوړې ورته په دې ایزار باندې شروع کړه، دا ورته په دې پرتوغاښ په دې پرتوګ شروع کړه چې دا پرتوغاښ یې وشلېږي او دا بدن یې دا عورت یې دا ټول خلک ویني. چې دا خبره وکړه که نه، وی امام احمد بن حنبل رحم الله داسې اسمان ته وکتل او د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. وی الله تر اوسه پورې د امام احمد بن حنبل د ذات خبره وه، الله اوس دا د دین خبره راله منځ ته. الله کو نن زما عورت ښکاره شو، په ما پسې وروسته لویه فقه حنبلي پرته ده، ما لویه فقه لیکلې ده. زما د فقه به څوک نوم نشي اخیستی چې څوک زما د فقه نوم علي خلک به وایي چې کوم امام احمد بن حنبل بربند کړی چې و. الله د خپل دین حفاظت دا دعا یې وغوښته او جلاد تاریخ لیکي وایي کوړې شروع او خاص پرې پرتوغاښ ورته دا کوړې ورکولې. وایي چې څومره جلاد به جوخته کوړه ورکوله که نه، دومره به د امام احمد بن حنبل رحم الله پرتوګ د هغه د جسم سره ټیټ کېدو. چې څومره به د کوړې له ګزار ورکو دومره به پرتوغاښ نور ټیټ کېدو، حتی تر دې پورې چې امام احمد بن حنبل رحم الله بېهوشه شو، ځمکې ته راتاو شو. خو چې ځمکې ته راتاو شو ګیر چاپېره شاګردان ناست وو، شاګردان خو د استادانو ډېر مین. یو شاګرد ټینګ نه شو او داسې په پیاله کې ګیلاس کې پی راواخېسته او رامنډې کړې او د میدان د منځ ته چې راورسېد په خپل استاد باندې پړ مخې راپرېوت او په ژړا شو ته او دا سړی روټن کو په خپل غېږ کې ورله کېښود. امام احمد بن حنبل رحم الله سترګې داسې وغړولې د شاګرد ته. دا شاګرد یې ورته په ژړا شوې حضرت وایي مې درنه راوړي دا اوس که. امام احمد بن حنبل رحم الله ورته وفرمایل اني صائم، زه خو روژهدار یم، زما په بدن چې کومې کوړې ورېږي د کوړو کوم ګزارونه کېږي دا په داسې حال کې کېږي چې ما روژه نیولې ده. شاګرد یې ورته وایي حضرت په دې ټایم کې تا ته د روژه ماتې اجازه شته چې ته روژه ماتې وکړې؟ امام احمد بن حنبل رحم الله ورته فرمایي وایي زما شاګرد دا مسله ما ته ډېره ښه معلومه ده، ته یې راته مه ښیه، خو زه روژه نه ماتوم، زه به د دواړو جهانو سردار سرداغه په دسترخوان روژه ماتوم، زه دلته روژه نه ماتوم. او چې دا خبره یې څنګه وکړه صاحب ورکړو. تاسو ته وایم قسم په الله چې په دین اسلام باندې د کوم باطل د طرف نه ګزار کېږي دا علما دا ملنګان به اول ګزار په خپلو سینو کوي.
دا مو در سره وعده ده کړي مو در سره د ثابتو وړل ان شاء الله الله دې تاسو وخت نه راوړي چې په دین اسلام کې ځانونه وشي شروع دې او سلیم دې خړو ملنګان ورته مخني هر عالم یا د ګولۍ نه خطر هر عالم یا ورته د اکسیډنټ باندې جوړ شوی په ځواني کې د بچی یتیمانان پاتې شوي دي تاسو وایي د علماء د اکسیډنټ کې دا اصلي عالم اکسیډنټ دی دا په یو سازش باندې کې دا مو در سره وعده چې دین اسلام به څه کوو حفاظت کوو د خپل علماو څه وکړئ قدر وکړئ د خپل علماو څه وکړئ قدر وکړئ د خپل علماو څه وکړئ عزت وکړئ که موږ ونه کړو الله یې کوي نو په موږ باندې څه شی دی امتحان دی